بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 157 دی او قانون نمبر 83 دی. د مضاعف قوانین شروع دي. نن به موږ د متجانسین قانون نمبر 2 وایو. د متجانسین قانون نمبر 2 ما تاسو ته ویلو متجانسین څه ته وایي؟ دوه یو شان حروف ته متجانسین وایي. په یو لفظ کې چې دوه یو شان حروف راشي، په یو لفظ کې چې دوه یو شان حروف راشي، لکه په یو لفظ کې دوه باګانې رالی، یو بام راله، یو حرف هم باده، دویم هم باده. دغه شانتي په یو حرف کې دوه دالونه رالل، دال دال، یو حرف ته پاغه کې دوه نونونه رالل، نو د دوه نونونو ته یا د دوه دالونو ته یا د دوه باغانو ته یا د دوه جیمونو ته چې د الف نواله یا پورې څومره حروف دي کې چې په یو لفظ کې دوه حروف یو ځای رالل کنه، یو شان رالل، یو شان لکه دوه الفونه رالي یا دوه باغانې رالي یا دوه تاګانې رالي په یو لفظ کې، نو دې ته بیا متجانسین وایي. نو د متجانسین مونږه اول نمبر قانون وي، نن دویم قانون وایو. د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې کله حروف متجانسین یعنی دا دوه یو شان حروف د یوې کلمې په مینس یا په اخر کې راشي، یا په اخر کې راشي، لکه دوه یو شان حروف د کلمې په مینس کې راشي یا د کلمې په اخر کې راشي، او په دې حروف متجانسین کې اولنی حرف ساکن وي، اولنی حرف پکې څه وي؟ ساکن وي، او دویم حرف متحرک وي، حرکت والا وي. نو بیا په داسې حروف متجانسین کې ادغام کول واجب دي، په داسې حروف متجانسین کې ادغام کول واجب دي، خو د 5 شرطونو سره. نو دا 5 شرطونه برستو کو اوس د تزخمه چې د یوې کلمې په مینس کې یا په آخر کې څنګه دوه حروف یو شان راځي. لکه ګوره اوس من او نی، نو ګورئ یو نون دا راغی، یو دا نون راغی، نو ګورئ دا نون او دا نون د دې دواړو ته متجانسین وایي. دوه یو شان حروف دي دې ته متجانسین وایي. اولنی پکې ساکن دی، دویم پکې متحرک دی، حرکت والا دی. نو اوس مونږ ته وایي چې کله په یو کلمه کې دوه یو شان حروف راشي او اولنی حرف پکې ساکن وي، دویم پکې متحرک وي، نو په دې کې ادغام کول واجب دي. نو د دې دواړو نونونو نه به مونږ یو نون جوړ کړو داسې، او مشدد به کوی داسې منی، دغه شان عن نی. وګورئ دلته کوم دوه نونونه یو شان رالل، دوه حروف متجانسین رالل، حروف متجانسین رالل. نو اولنی پکې ساکن دی، دویم پکې متحرک دی. نو هر کله چې حروف متجانسین د یوې کلمې په مینس کې راشي او اولنی ساکن وي، دویم متحرک وي، نو بیا په دې کې ادغام کول واجب دي. نو د دواړو نونونو نه به یو نون واخلو، شد به پې واچي. نو موږ به داسې کو، ګورئ ورته عن، اوس په دې موږ شد واچو، عنی لدن نی. وګورئ دوه نونونه راغلي، یو نون ساکن دی، دویم نون متحرک دی. د دواړو نه به یو واخلو او مشدد به کړو، نو دا به موږ سره شي لدنی. وګورئ یو د دواړو نونونو نه یو واغځو، د شد مطلب دا دی چې دا دوه نونونه دي. ټیک شوه؟ نو لدنی. ټیک شوه؟ نو دغه خبره کوي، وایي کله چې د یوې کلمې په مینس کې یا په آخر کې دوه حروف یو شان راشي او اولنی حرف ساکن وي، دویم متحرک وي، نو بیا دغه اولنی حرف په دې دویم کې مدغم کول واجب دي. دلته بیا موږ له شرطونه راکړي، خو د 5 شرطونو سره. نو اول شرط دا دی، چې دا حروف متجانسین با داسې دوه حمزې نه وي چې په کلمه غیر موضوع علی التضعیف کې راغلی وي، لکه چې عین کلمه مشدد وي، دغه مطلب دی. ټیک شوه؟ غیر موضوع علی التضعیف هغه صیغې ته وایي، هغه کلمې ته وایي چې د هغې عین کلمه مشدد وي. یعنی دوه حمزې با په مخفف کلمه کې نه وي راغلی. احترازي مثال قرأیون دی، قرأیون، نو دا په اصل کې قرأن دی، قرأن. نو ګورئ دوه حمزې یو شانتې رالل. نو کله چې دوه حمزې یو شانتې راشي نو دې ته غیر موضوع علی التضعیف وایي دې کلمې ته، او په دې کې بیا ادغام نشي کېدی. ټیک شوه؟ نو دې کې دا دغه پکې نشي راتلی، دا قانون پکې نشي جاری کېدی. دویم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې اول حرف د وقف ها نه وي، چې دا وقف د وجه نه یو حرف نه ها جوړه شوي، نو هغه به اولنی حرف نه وي. احترازي مثال لکه اغره،
اغره دا ها چې دا د وقف د وجې ساکنه شوې ده. او هلال نو ګورئ د دې اغره په آخر کې ها ده او بیا د دې بل لفظ په شروع کې ها ده. نو ګورئ داسې دوه هاګانې چې راشي او اولنۍ ها د وقف د وجې نه ساکنه شوي نو داسې ها کې بیا ادغام کول جایز نه دي. دریم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې به اول حرف د جوازي قانون د وجې نه بدل شوی نه وي. اول حرف به د یو داسې قانون وي چې هغه جایز وي، جایز یعنی په هغې کې یو حرف نه بل حرف جوړول جایز وي نو دغه ته جوازي قانون وایي. نو وایي چې دا حروف متجانسین کې به اولنی حرف نه دا دی چې په حروف متجانسین کې به اول حرف د جوازي قانون د وجې نه بدل شوی نه وي. لکه احترازي مثال دی یا. نو ګورې دې کې دوه یو شان حروف متجانسین رالل، دام یاده دام یاده، دوه یو شان حروف رالل، اولنۍ پکې ساکن هم ده او دویم متحرک هم ده خو دې کې موږ بیا هم ادغام نشو کولی ځکه چې دا دویم یا چې دا اولنۍ یا چې ده که نه دا د حمزه نه جوړه شوې ده. دا دی یا چې په اصل کې دی یا و دی یا و نو دا د جوازي قانون د وجې نه موږ د دې حمزه نه یا جوړه کړه نو دی یا شو. اوس دا یوه یا په دې بله یا کې نشو مدغم کولی ځکه ګوره قانون خو چې موږ ته څه وي هغه شانتې ده. په منځ کې دوه یو شان حروف هم رالل، اولنی ساکن دی دویم متحرک هم دی خو اصل کې دا اولنی چې کم ساکن دی دا د حمزه نه جوړ شوی دی د جوازي قانون د وجې نه نو د دې نه موږ ځکه ادغام په دې کې نشو کولی. څلورم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې به اول حرف داسې حرف مده نه وي چې د کلمې په آخر کې راغلی وي. دوه یو شان حروف دي، ټیک شوه، دوه یو شان حروف دي خو اولنی حرف به داسې حروف مده نه وي راغلی چې هغه به د کلمې په آخره کې وي. لکه احترازي مثال فی یومن، په دې کې وګوره په دې فی کې دا یو یا ساکن ده او دا بل د یومن کې دا اولنی یا متحرک ده خو په دې فی کې وګورئ دا اوله یا د حروف مده نه ده. حروف مده څو دي؟ واو الف یا، واو الف یا. واو نه مخکې پیش وي، د الف نه مخکې زبر وي، د یا نه مخکې زیر وي. دلته کې یا ساکن ده او مخکې ته زیر دی نو دی یا ته یای مده وایي. نو دا یای مده ده، اولنی حرف ساکن هم دی خو یای مده ده، ټیک شوه. او د فی په آخره کې راغلی ده او یومن کې دا اوله یا متحرک ته او د یومن په شروع کې راغلی ده. نو دلته په کار ده چې مونږ فی یومن ویلی وی خو نشو ویلی ځکه مونږ ته څلورم شرط کې دا وایي چې دا حروف متجانسین کې به اول حرف داسې حرف مده نه وي چې د کلمې په آخر کې راغلی وي. نو دا یا خو د کلمې په آخر کې راغلی ده نو دې کې مونږ اوس ادغام نشو کولی. پنځم او آخري شرط دا دی چې په ادغام کولو سره د یو قیاسي وزن د بل قیاسي وزن سره التباس نه راځي. لکه ګډوډ کېدل به پکې نه راځي. التباس معنی ده ګډوډ کېدل، شک شبه راتلل. نو وایي چې د یو قیاسي وزن د بل قیاسي وزن سره التباس را نشي، نه وي راغلی. احترازي مثال قو ویلا، ټیک شوه. نو دا قو چې دی که نه په دې کې دا اولنی موږ سره ساکن دی، دا دویم واو را سره متحرک دی. دوه واوونه رالل دې ته حروف متجانسین وایي. دوه حروف متجانسین را سره په یوه کلمه کې رالل خو اصل کې دا قو ویلا چې دا کدی کې موږ ادغام کوو که نه نو دا بیا د باب تفاعل دا قو ویلا د باب تفاعل صیغه ده، د باب تفاعل صیغه ده. خو که چېرته په دې کې موږ ادغام وکړو په دې صیغه کې وشو نو بیا یې د قو ویلا سره التباس راځي، یو شانوالی راځي، ټیک شوه، ګډوډوالی راځي. نو چې دا قویله د باب تفعیل صیغه ده نو ګوره دا قویله د باب تفاعل صیغه ده، ټیک شوه. خو که چېرته دې کې موږ ادغام وکړو دا دوه واونه دي که په دې کې موږ چېرته ادغام وکړو نو بیا به دا د باب تفعیل صیغه جوړه شي. نو د دې وجې نه موږ دې کې دغه نشو کولی، ادغام نشو کولی. او د تقویله سره هم التباس راځي چې دا د باب تفاعل صیغه ده، ټیک شوه. اتفاقی مثالونه منی، عني، لدنی چې په اصل کې من نی، عن نی، لدن نی وو، ټیک شوه جی. نو ګورئ چې دا 5 شرطونه پکې وي نو بیا به دا قانون په دې بره کې جاری کیږي.
نو بره کې موږ ته څه وایي چې کله په یوې کلمه کې حروف متجانسین په منځ کې راشي یا په آخر کې راشي او په دې حروف متجانسینو کې اول حرف ساکن وي او دویم متحرک وي نو بیا په داسې حروف متجانسین کې ادغام کول واجب دي نو هغه خو مې درته مني عني لدني کې وکړه بیا پکې دا شرطونه وي نو هغه تاسو په خپل ولیدل اوس تاسو د دې نه ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ او بیا ځان سره په کاپیانو کې ولیکئ د هغې نه پس بیا دوباره د حروف متجانسین والا قانون نمبر 2 دوباره ولیکئ او دوباره واورئ اول واورئ بیا ځان سره سکرین شاټ ته واخلئ لیکل وکړئ کاپي کې بیا دوباره دا قانون واورئ نو انشاءالله عمري به تاسو ته یاد وي بیا به تاسو نه کله هم نه هېرېږي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام